اور حضرت عمر رضی الله تعالی مدینه منوره کې گشت کی زلزلہ راغله د ځمکې باندې سخپه وره وی عمر پتا باندې انصاف نه کی ته خوسي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 24 هجری کې شهید شوه دی نن 1444 هجری او اوس 1445 شروع شو نکا 1444 نه 24 لري کې 1420 سال بعد هم مدینه منوره کې زلزلہ نه درغله زمکه خبره مانی دسی مانی چې 1400 سال پورې ومنله وجه سوا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نسبت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطلوب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشق دی پیغمبر باندې هر څه قربان کړی دی دا مقام او مرتبه ورته ملاو ده دینه مخکې پیغمبرانو په مخلوق باندې خبرې منلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک صحابه کرام د سی ورګو چې مخلوق ته غي خبره مني جاندار نه بے جان شیزونو خبره کو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ اور خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دوی جنگ ته روان دي لشکر اور سره دی سفر کوي مخې ته وکتل یو غټ نهر راغلو دریا راغله سګو کشتیاري خو نشته اور ځان رسول دی غزه ته تاخير نه کو کدل د کشته جوړو کشته خلو بیا غزه ته رسیدې نشو نو مورخینو لیکلي طبقات ابن سعد وغیرہ وی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د نهر ته متوجه شو ورته یې نهرا تا ته د پتشته مونږ څوک یو مونږ د الله اور دغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم خلفایو اور دین اسلام ستانه هغه طرف ته کم خلق دی هغه ته رسول غواړو او دا درته پته ده چې موږ سره اسباب نشته موږ درته الله طرف نه دا امر کو چې الله په حکم اور امر سره ودرېګا چې موږ هغه طرف ته لاړ شو وې دا وبور تعالی رب العزت ودرولې چاپې ودرې دي اور دا اسونه په اوبو باندې روان دي وی بل طرف ته لاړو د اسونو کم خپې دي اغا لاندې نه وي اور دی وخت کې خلیفہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه لشکر امیر دومره روپ دی کائنات باندې دی چې کله کائنات کې کم شیسته وي چې شاده سي غا کیږي نو دو خلکو به الله په نسبت باندې څومره مقام او مرتبه خو بیا ما خبره ده چې مونږ کله د صحابه کرامو سیرت مطالعه کړې ده کله علماء سره ناسو چې ماته حضرت عمر رضی الله مقام او مرتبه بیان کا چې د څوک وو او سی کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خوشخبری سور کړي عمر فی الجنه په دوه نمبر باندې ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه جنت سرټیفیکیټ ورته دنیا کې میلاو دی میډل ورته میلاو دی نن مونږه ایم کې ګولډ میډل راواخلی اشتهارات کا وفا کی پوزیشن واخلی خلق خبره وا هغه ته میډل میلاو دی هغه میډل چې د ګولډ میډل نه غټ دی جنت ټیکټ چې چاته میلاو شي دینه غټ میډل شته دینه غټ اعزاز شته او بیا زندگی 44 लाख مربع میل باندې حکومت تھی اور کپڑوں کې پیوندونه لګیدلې دي اور بیت المقدس فتح کړی دی چې کله بیت المقدس فتح ته روانو لاره کې سره شو غلام ور سره دی غلام ته وی لګ به آرام او ګستړ شو اور اس باندې مزل څنګه کوي کله غلام کینی کله خپل کینی پیدل سفر کی غلام په اس باندې ناشته اور چې کله غاستړ شي خپل ستړ شي بیا خپل اس توږي غلام خته کی آرام سره اور چې کله هغه زیته ورسېدو چې هغوی سره کله خبرې کولې د هغه عیسایانو مشرانو سره نه حضرت عمر رضی الله عنه په ځمکه دی اور غلامي په اس باندې ناست دی هلته عیسایانو دا خیال وکړو چې کیدای شي دا امیر المؤمنین وي او چې چا دا پړی نیولی کیدای شي دا غلام وي هغې د بعد هغوی ته خبرې باله کړو چې کله حضرت عمر آرام وکړي ستړی دی بلخ نشته پروتوکول نشته یو خخت راواغستله کاڼې هغه باندې کپړه واچوله لږ آرام یې وکړو دې دوران کې د عیسایان پادریانو تحقیق شروع کړو چې دا سړی څوک دی تحقیق یې وکړو غلام یې ویښتې پهرې ته ولاړ دی ورته امیر المؤمنین ته یې که دا ورته دا امیر المؤمنین کپړو کې پیوندونه لګېدلي وایي ته غلام یې دي کپړې تا ګنډلي دي څو پیوندونه دي وایي کم لباس یې دې وخت کې چولی دی کې 17 پیوندونه لګېدلي دي وایي ته چې کله زموږ علاقې ته دنه کېدې
اس باندې ته ناست وې که هغه ناست و ورته دې وخت کې اس باندې زه ناست یم امیر المؤمنین لاس کې پړی دی دا پادریان د عیسایانو مشرانو ته ورغلو چې دې سره جنګېږي ما دې نه جنګ نشي ګټلی وی ولې وی زمون کتابونو دا لیکلي چې بیت المقدس کم سړی فتح کوي د مسلمانانو طرف نه برزي هغه چې کله دې علاقې ته برزي حال به دا وي چې غلام به په اس باندې ناست وي د امیر المؤمنین لاس کې به پړی وي اور چې هغه کله راځي دغې کپړې کې به 70 پیوندونه وي دا اندقه سړی دی دا به بیت المقدس د نخلي بیت المقدس فتح کړی چا دی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق فتح کړی دی رضی الله عنه دغه سه مشر ز کم زینا پیدا کم دسه مشران کم زینا پیدا کو دسه خلفا د کم زینا پیدا کو دسه خلق بزمه کې مخ باندې بیا راشي دومره عجزینه ډک